کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح مبارک شوی و داسې چې مبارک وکړل لخاب مزار لا او کړو داسې او د مبارک یې پټ کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې ناستو چې دا مبارک راغله او سوال جواب یې راولېږل ورته ووایه چې ستا هغه مور مبارک راغلې ده چې په بنو سعد کې تلو بولې او تاله خوا درکړې ده یکدم رسول الله صلی الله علیه وسلم پاڅېده او حضرت سیدنا خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل چې شابه دا یو مشک د اوبو دا د دولت د سامان د غلې او د کجورو نه ډک ده زما مور مبارک راغلې ده چې ما یې خوا راکړې ده د تن پۍ رانه راکړي دي د غریبۍ شکایت کوي دا مشک ورله ډک کا رسول الله علیه السلام ته الله ډېره عظیمه صفا اچولې وه په حالت د وړوکوالي کې په حالت د ضعف او بوډاوالي کې په ټولو ایامو کې امام الانبیا علیه السلام ډېر سخي انسان په کائناتو کې تېر شوی دی یوه لنګه اوښه او څلوېښت چیلې دی به همله راغونډې کړې او په خپله رسول الله مبارک چکر اخیستې ده او دا اوښه او دا چیلې داسې په هغه لښته مبارکه راشړي یو ځای ته راغونډې کړې صحابي مبارک مالک الدار رضی الله تعالی عنه ته وویل چې دا زما مور مبارکې سره دا د غلې د سامان او د تحفو دا ډک مشک دا ګفټ دا به زما مور او سره بنو سعد قبیلې ته یوسې او دا کنډک به هم ورسره بوځې چې په دې باندې د دې د خپلې زندګۍ ایام او ګزاران چې دی هغه په بهترین حالاتو طریقې سره تېرېږي د دې څه مقصد دی د دې مقصد او غرض دا دی چې اولاد او بچی دی به د والدینو انتهایی قدر کوي رسپیکټ به کوي عزت به کوي قدر به کوي لکه څنګه چې موږ نوجوان طبقې ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سني رشتوګانو زندګۍ یو عظیم مثال پیش برداشت وکړي گزاره وکړي الله کریم جل جلاله دې زمونږ او ستاسو ټولو په حال باندې رحم وفرمایي انشاءالله العزیز آینده جمعه کې د آقا علیه صلات وسلام د خپلې خوږې مور مبارکې سره د ابوافه طرف باندې چې کوم سفر شوی دی او مور مبارکه د دنیا نه پرده شوې ده عظیمه هستي د کائناتو 22 میله د مکې معظمې نه په فاصله کې 32 میل کے فاصلے پر ابوا مقام ہے اگر ابوا مقام کے د جنت په باغچه کې د خپل نعمتونو خوشالو سره آرام کوي او د فانی دنیا نه سفر کړی دی د نبی اسلام د اتو کالو زندګۍ او د 12 کالو د زندګۍ ایام او حالات هغه بیانېږي چې په دې کې امام الانبیاء علیه السلام حق حلاله مزدوری او کسب او تجارت هم کړی دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعاو کې چې الله زموږ او تاسو په حال باندې رحم فرمایي تمام حاضرین مجلس ته الله تعالی رحمت باندې وکړي د دې ټولو شرعي حاجات او ضروريات رب ذل جلاله د دعا د قبلې د وخت سوي زړه راغلي پریشان حال راغلي دي او دا خپل کمزوري ایمان او کمزوري یقین عقیده لري چې ځان په کائناتو کې د اورېدو د فریادونو او د شکایتونو دی ذات د رب ذوالجلال الله تعالی فریاد کوو الله زموږ پریشانۍ او مشکلات آسان کړي تمام تکلیفات رفع کړي او کوم تمناګانې او ارزوګانې چې الهه ستا د عظیم در ته راوړي دي او د هغې د حل امکان نشته دی خدای تعالی د حل اسباب پیدا کړي ځینې مشران ووهئ ژوندو ته خیر عافیت پرېږدي ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك